يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسورة الحجر يسوع كنا تلاوت شو مخكنا الدرس كالله رب العزة ده حضرت آدم عليه الصلاة والسلام د تخلیق او پیدائش تذکرہ کولا داغین پس بیا فرشتو ته حکم وشو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. د هغه سجدې نه ابلیس او شیطان داغین انکار وکړو. دا انکار په وجه الله رب العزت هغه ملعون او لعنتي وګرځاو. دا نن درس هم داغي سره متعلق دی زول درس ته د نن درس کې الله رب العزت دا تذکرہ کوي چې شیطان کله د الله د حکم مخالفت وکړو ملعون شو، نو هغه د الله رب العزت نه مطالبه وکړه چې الله مال عمر راکړي د قیامت پورې، د قیامت د واقع کېدو پورې ماته ژوندۍ راکړي، عمر لاله راکړي. الله رب العزت دا مطالبه منظور کړل او ته وی فإنک من المنظرین، او بشک دا مهلت او دا ټیم دا مقبتات ملاو شي او دا میته ته درکړل. نو شیطان قسم وکړو الله زمانه ستا په ذات قسمی چې زه به دا خلک ګمراه کوم او دې ته به د ځمکې کې تزیین پیدا کوم، ښایسوالی به ورته پیدا کوم، د دنیا په ژوند کې به زه دوی داسې مشغوله کړم، مصروفه به کړم چې دوی به زه ستا د عبادت او بندګۍ نه غافله کړم، او کوشش به مې دا وي چې زه اجمعین دا ټول خلک ګمراه کړم، بېلارې کړم. دا به زما محنت او کوشش وي. الا عبادک منهم المخلصین، چې کوم ستا مخلص بندگان دي، خالص بندگان دي، هغه به زه پرېږدم. نن موږ مدرسه کې مشکات شریف درس کوو، نو مشکات د اول جیل کې یو حدیث راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې تذکرہ کوي دا شیطان کله خپل یو تخت په سمندر باندې کیږي، سمندر د پاسه خپل تخت کیږي، دا څومره چې دا واړه شیطانان دي وای دا تقسیم کی او هغه لاندې شي هغې ته کارونه واله کړي چې څوک ګناه کې واقع کوي، څوک فساد کې واقع کوي، څوک څه کې واقع کوي، دا مختلف ډیوټیان او کارونه هغې ته واله کړي. دا حدیث کې راځي وایي دا شیطانان چې سحر نه ډیوټۍ ته ولیږي او ماښام راشي، نو مشر ابلیس د هغې نه خپل د ډیوټۍ هغه کارګزاري اوري، او بیا په دې کې مختلف شیاطین خپل کارګزاري بیانوي. څوک وایي یاره موږ داسې وکړل، خلک هم دښمنۍ کې واقع کړه، چا قتل وکړو، چا ظلم وکړو، چا څه وکړل، د دې کارونو ترغیب هم ورکړو. او یو شیطان پکې راشي هغه وایي چې ما ښځه او خاوند خپل منځ کې جدا کړل، د هغې منځ کې مې تفریق او جدایي راوستله. نو شیطان هغه کس خپل غاړې ته رانږدې کړي او راجوخې کړي، هغه له شاباسۍ ورکوي چې دا ټول عظیم کار وکړو. دغه حدیث باندې ډېر محدثین تبصره کوي چې قتل هم ډېر لوی جرم دی، خو شیطان په هغې چا له شاباسۍ نه ورکوي، او چې کله د ښځې او خاوند په منځ کې جدایي راوستله نو په هغې شاباسۍ ورکوي. د دې وجوهات څه دي؟ د هغې وجه دا ده چې د ښځې او خاوند په منځ کې جدایي چې ده د دې اثرات یوازې په زنانه او په دې سړي نه دي، بلکې د دې اثرات په بچو په اولادونو باندې، د دې اثرات په دوه قبیلو خاندانونو باندې، او د دې په منځ کې ډېر لا یعنی متناهي نفرتونه د دې په منځ کې پیدا شي، نه ختمېدونکي نفرتونه وي چې د هغې د وجې نه دوه قبیلې او قومونه یو بل څه په ډېر لوی شر او فساد باندې اوړي. نو دا د شیطان کوشش وي چې هغه خلک ګمراه کوي، او دا هغه وعده کړې ده، دا یو لوث کړی چې زما به دا ډیوټي او دا به زه کار کوم. بیا یو حدیث کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي شیطان د هر انسان له راځي او هغې ته وسوسې غورځوي، دې نه هېڅوک هم محفوظ نشته دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي تپوس کوي وایي تا ته هم راځي؟ نبي علیه السلام وایي او ما ته هم راځي. خو فاسلم وایي زما دا شیطان چې دی دا اسلم لفظ دی، دې باره کې محدثین دوه قسمه عبارت وایي. بعضې وایي چې دا اسلمه دارنګې د معلوم صیغه ده، بعضې اسلمه د مجهول صیغه ده. نو اسلمه معنی دا چې زه د هغه نه محفوظ کړی شوی یم، او اسلمه معنی ده چې زما شیطان مسلمان شوی دی. نو شیطان خو مسلمانېږي نه، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زما هغه د عبادت او د الله سره تعلق هغه مرتبه دومره حد ته رسېدلې ده چې شیطان ما چېرته نشي ګمراه کولی او ما ته داسې غلطه لار نشي ښودلی. نو ما سره داسې دی لکه بالکل چې مسلمان وي او بالکل ټیک ټاک ما ته غلط لار نشي. نور د هر انسان په دې بدن کې وایي داسې ګرځي یجري مجرى الدم، لکه څنګه چې انسان بدن کې دا وینه ګرځي او حرکت کوي، او دا انسان ته وسوسې غورځوي.
نو دې ځکه د هغې تذکره ده چې شیطان د الله نه مطالبه وکړه قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون وی الله رب العزت مال مهلت راکړه تر ورځ د راپورته کېدو پورې قال الله تعالی فانك من المنظرين وی بېشکه تا ته دا مهلت درکړی شو دا ته ملاو شو الى يوم الوقت المعلوم تر ورځې دا وخت متعینه پورې قال والشیطان وی ربي زما ربه بما اغويتني په سبب دا چې زه دې ګمراه کړم لازینن لهم دیوله بزد تزیین او خایس پیدا کوم فی الارض په اسباب د ځمکه کې د ځمکې چې کوم وسایل دي کوم اشیاء دي هغې کې به دې له داسې تزیین پیدا کړم خایس پیدا کړم چې دوی به په ځمکو یو بل قتلوي د ځمکې په وسایلو به یو بل څه دښمنۍ ساتي نفرتونه به ساتي په هغې کې به دومره دلچسپي چې بس دی به د هغې لپاره عبادت هم پرېږدي بندګي به هم پرېږدي او دوی د دنیا وسایلو را جمع کولو کې مصروف کړم ولأغوینهم اجمعین او زه به اکثر ګمراه کوم کوشش به مې دا چې دا ټول ګمراه کړم الا عبادك منهم المخلصين مگر ستا خاص هغه بندگان چې ډیر مخلص دي او ډیر اخلاص ولدي هغه برابر بچ کیږي قال ویل هذا صراط علی مستقیم دا یو لار ده چې ما ته سیده راغلی ده هذا صراط علی مستقیم کې دا هذا اشاره څه شي ترای دا ضمیر دا اسم اشاره چې څه تراجی ده نو بعض مفسرین ذکر کوي چې د هذا نه مراد د الله رب العزت د تعبد او د بندګۍ ته اشاره ده چې کوم انسان د شیطان د وسوسو سازش نزان بچیر د الله عبادت او بندګۍ ته نږدې کیږي په الله خپل ایمان او عقیده مضبوطی نو هذا صراط علی مستقیم الله زما د عبادت او د بندګۍ د لار به سیده انسان د شیطان د چالو نو داغي د هغه سازشونو بچ کیږي بعض مفسرین وایي چې د هذا صراط کې اشاره د مخ کې راتل کې عبارت ده چې ان عبادی ليس لك عليهم سلطان الله زما چې کوم مخلص بندگان دي پاغي ته غلبه نشي موندلې او دا زما سیده ولار دی دا یو اټل فیصله ده چې کوم زما کلک بندگان دي مخلص بندگان دي تقوا ول خلق دي په پاغي ته غلبه نشي مومله او هغه په پاسې د لار باندې را رواني حضرت وی قال بيل هذا صراط علی مستقیم دا د لار چې ما ته سیده راغلی ده ان عبادی بشک زما چې کوم مخلص بندگان دي ليس لك عليهم سلطان نشر تعالی پاغي باندې غلبه الا من اتبعك من الغاوين مگر هغه څوک چې ستاسو تابعداري کوي د سرکشانو او گمراهانو نه غاوین هغه چاته وي چې غوي وي دګي سرکش ته چې کوم سرکش خلک دی د الله د بندګۍ نه اعراض کوي د سیده لارې نه پکګل روان شوی دي نو هغه بستا په چال کې راضي او ته گمراه کی او زما چې کوم نیک بندگان دي پاغي ته غلبه نشي مونږ وان جهنم او بشک الله فرمایي چې خامخا جهنم ته دي لموعدهم خامخا زید وعده دوی د اجمعین د ټولو یعنی چې کوم خلک انسان سازش کړه او تان گمراه کړي نو باغی جهنم ته رسومه او لها سبعه ابواب د جهنم د پاره به و دروازې دي او لكل باب منهم جزء مقسوم د هر دروازې ته پدې کې حصہ تقسیم کړی شوی وس معنی سره چې د هر دروازې لپاره حصہ تقسیم کړی شوی جزء مقسوم باندې کې مفسرین ذکر کوي چې هر انسان چې نافرمانی کوي نو هر انسان د خپل نافرمانی پر نتیجه کې ځان په جهنم کې دروازه او گیټ جوړي نو څوک د ضلالت او د گمراهۍ په بنیاد باندې چې د گمراهۍ او شرک مبتلای نو په هغه ذریعہ سره ځان په جهنم کې گیټ جوړي دروازه جوړي څوک ظلم او جبر کوي په انسانيت باندې دا ظلم په نتیجه کې ځان په جهنم کې دروازه ودرې او ځان یو لار جوړي څوک پردي حقوق لسی د بل چا حقوقونه قبضه کړي د پردي حق په نیولو په نتیجه کې د ځان د جهنم کې د خبر نه تا خلې ز دنیا جوړوم او د ځان د جهنم کې ولار جوړي د جهنم د تلو لپاره ځان یو دروازه جوړي څوک په معاشره کې فسق او فجور کوي لکه نن سبا چې سوشل میډیا د استعمالي چې باندې ټیک ټاک باندې په حاشیه او ریانی او غندونه څومره چې به هيا شي دا تقسیمي او دا شیر کوي هغه د خیر بس مصرف موبایل ګورما او د سره مشغول او د ځان په جهنم کې ولار تیاری ځان له دروازه تیاری الله فرمای وی لكل باب منهم جزء مقسوم د هر دروازې لپاره په دې کې حصہ د تقسیم کړی شوی چې هر انسان چې څه قسم نافرمانی کوي نو د ځان په جهنم کې وګي ټولاره تیاری چې دی په هغه لار باندې ورتون کوي په دې وجه نه څومره معصیتونه او څومره نافرمانی څومره ګناهونه چې دي دا ځان له خپل اولاد جوړول د جهنم طرف ته او څومره چې انسان د خیر کارون طرف ته راځي او د خیر کارونه انسان ته په جنت طرف ته لارې کولاوي ولارې ته جوړي او سبب ان شاء الله سباني درس کې بل جنت ته تذکرہ راشي به ګوري قال ذا وي ربي زما رب فانظرني ما له مهلت راکا الى يوم يبعثون تر ورځ را پورته کېدو پوری
قال الله تو فإنك من المنظرين بشک ته د مهلت درکړې شوونه الى يوم الوقت المعلوم تر ورځ دا وخت متعین پوری. قال دا وی شیطان وی ربي زما رب بما اغويتني فساو دا چې زری گمراه کړم لأزينن لهم نزب خایس او تزیین پیدا کم دیتا په الارض پسمکه کې په اسباب د زمکه کې ولا اغوینهم اجمعين نزب گمراه کم دي اکثر الله الا عبادك منهم المخلصين مگر چې کوم ستا مخلص بندگان دي. قال الله هذا صراط علی مستقیم دا زما د بندګۍ لار چې دا او دا زما طرف ته سیده راتلونکې ده. ان عبادي بشک زما چې کوم مخلص بندگان دي ليس لك عليهم سلطان النبي تعالی پاغي څه غلبه یعنی ته زما په مخلص بندگانو نشي غالبه کېدل الا من اتبعك من الغاوين مگر هغه سوچ تابعداري وکستان هغه سرکشانونه. وان جهنم او بشک جهنم چې ده لموعدهم خامخا زید وادي دوی دي اجمعين د ټولو لهار دي جهنم د پاره سماعت او ابواب و دروازې دي لكل باب منهم جزء مقسوم د هر دروازې د پاره په دوی کې حصہ د متعین او تقسیم کړی شوی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.